میراث وایي ستا ډایرکټ میراث بچا ته میلاویږي، انډایرکټ میراث بچا ته میلاویږي، څومره برخې به ورته میلاویږي. په پاکستان کې دا د کومو قوانینو د لاندې کیږي، او د وفات نه وروستو د مړي په ترکه کې به د ټول نه لومړی کم کارونه کیږي او بیا به د هغه میراث تقسیمیږي. او دغه شانتې په دې حواله سره انتهایی اهمې خبرې دا به مونږ نن زده کوو. زما درخواست دا دی چې تاسو خبره پوره مو واورئ، د خیر خبره نور خلکو ته مو رسوئ، دا به زمونږ د ټولو دپاره صدقه جاریه. په پاکستان کې میراث د مسلم فیملی لا آرډیننس 1961، د ویسٹ پاکستان مسلم فیملی لا شریعت اپلیکیشن ایکټ او د ټرانسفر اف پراپرټي ایکټ سکسیشن ایکټ 1925 او دغه شانتي نور قوانین داسې دي چې هغه د شریعت معاملات په عدالتونو کې ګوري. کله چې څوک وفات شي د ټول نه لومړی په ده په ترکه کې به د ده د تجهیز او تکفین باندې چې کومه خرچه راځي هغه پیسې به ترې ویستلی شي، او دغه شانتې بیا چې د ده باندې کمې قرضې دي نو هغه پیسې به قرضدارو ته حواله شي. او دریم نمبر د چې کوم جایز وصیت کړی دی د ون تړه پورې دته اجازت شته نو دغه جایز وصیت په ده پوره کړی شي. بیا د هغې نه وروستو نور چې کوم د ده میراث دی نو دا به ډایرکټ میراثیان چې د ده څوک دي دا د ده مور، پلار، ښځه، بچي او خاوند، دا په اصلي کې دا ډایرکټ ورثه دي، او چې دا ژوندي نو دوی ته به ډایرکټ حصه میلاویږي. بیا په ځینې صورتونه داسې دي چې هغه انډایرکټ ورثه دي، د ده خویندې وروڼه دي، د ده نیا بابا دي او د ده نوسی او نوسي دي، او هغوی ته بیا په بل یو صورت کې میراث میلاویدی شي. د دوی ته به څومره حصه میلاویږي د دې آسان مثال داسې دی که فرض کا یو سړی وفات شو او د ده نه یو ټبر درې بچي یعنې دوه لوڼه یو زوی او مور پلار دا ترې پاتې شو نو د ده ټبر ته به په دې صورت کې 1/8 حصه، د ده پلار او مور ته به 1/6 حصه او باقي جایداد چې دی نو دا به د ده بچو ته لاړ شي. بچي چې دي نو دوه خویندې دا د یو ورور برابر دي نو په دې حصه باندې به په دې طریقه باندې به د دې ټولو د میراث تقسیمیږي. زما درخواست دا دی میراث ته نیم علم ویلی شوی دی، میراث ډېر لوی علم دی، د دې زده کول دا په موږ ټولو باندې انتهایی ضروري دي. پکار دا ده چې مونږه میراث زده کړو، د دې لپاره کوشش وکړو او په میراث د پوه کولو نه وروستو پکار دا ده چې شرعي حصه قانوني حصه دا خپل ټولو کوم ورثه چې دي چې هغوی ته میلاو شي. وما علینا الا البلاغ.